26 جون انټرنیشنل ډے اگینست ډرګ ابیوز. دا 26 جون یو انټرنیشنل ورځ ده، انټرنیشنل ډے د مختلف ملکونو کې د نشي په باره کې د اویرنس پروګرامونه کیږي. مونږ هم په دې باندې څه خبرې اترې وکړو. په دې باندې یو ریسرچ شوی دی، ریسنټلی یو ریسرچ شوی دی تقریبا چې په پاکستان خبره وکړو. پاکستان کې تقریبا 67 लाख خلک په نشه کې مبتلا دي. 67 लाख خلک په نشه کې مبتلا دي. دا 67 लाख خلک چې ډیر کم هم وي، تقریبا ډیر کم، دا د 100 روپو نشه کوي. 67 लाख لا په 100 کې ضرب ورکړي 60-70 करोड़ रुपए چې دا پر ډے په منشیاتو لګي. 70 करोड़ تو پر ډے زموږ د منشیاتو سیل دی. بیا هم دا پیسې چرته ځي؟ دا پیسې هم بیا په کرایم کې لګي، جرمونو کې غلط استعمال. هم دغه پیسو به غلط استعمال کیږي، جرمونه پکېږي، قتلونه پکېږي. د 100 روپو نه څومره نقصان رسي؟ ټول ملک ته نقصان. کار سره سوچو کې کم سره چې نشه کوي چې زنن د 100 روپو نشه کوم دای نه کوم، ستا خپل ځان ام بچ او د هغې سره هغه تا د ملک سره یو وفاداري وکړه چې ستا په پیسو کوم غلط کارونه کېږي هغه به نه کېږي. نن سبا څوک د 100 روپو نشه نه کوي، چې کم از کم ډېره کم هم کوي 400-500 روپو خو به کوي که نه. دا خاصې ما هغه اپراکزیمیټلی حساب تاسو ته وکړو که نه، چې په ملک کې زموږ په ملک کې تقریبا 67 लाख خلک دا اډکټ دا منشیات استعمالوي. په پاکستان کې صرف پر ډے زموږ په پاکستان کې د دومره روپو نشه څکلی کېږي. نو دا ورځ ده 26 جون چې دا هم د دې دپاره نمانځلی شي چې په دې باندې مونږ یو د ډرګس باره کې چې څوک یې سکي او څوک یې خرڅوي د دې په باره کې مونږ یو اویرنس پروګرام وکړو. او دغه اویرنس پروګرام نه مونږ دا اخستو چې زمونږ د یو 100 روپو 50 روپو 500 روپو د وجې مونږ ته هم نقصان، زمونږ ملک ته هم نقصان، انسانیت ته هم نقصان.